Welcome to Enlighten Your Souls with Islamic knowledge provided by the platform of Ruke Buli, Speech of Soul. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ راوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد دی یو عمره د دویمه عمره لپاره کفاره ده دا صغیره ګناونو لپاره د دې دوه عمرو په منځ کې چې کم وی او حج مقبول بدله د جنت نه علاوه هیڅ نه ده. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت چې کم صحیح بخاری کې راغلی دی. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد دی یو سړی عمره وکړه او بیا په منځ کې لکړي وغفراله او بل عمره وکړه د یو عمره نه والا د بل عمرو کې چې دا کم ګیب راغلی دی کم ګناونه د دنه سرزد شوی دی الله تبارک وتعالى د دې عمره په برکت باندې د خطاونه او د ګناهونه معاف کړي. دغه شانتي یو سړی حج کو حج مقبول الله تبارک وتعالى د حج دې هغه قبول کو نو الله تبارک وتعالى دله اس بدل نه ورکه سوای د جنت نه. یعنی د دې حج په کولو باندې الله تبارک وتعالى دومره خوشاله شي او دومره د الله تبارک وتعالى رضا او خوشنودي ته حاصل شي چې الله تبارک وتعالى دله په جنت کې یو لوی مقام ورکی یو لوی عزت ول ورکی. اور یو بل موقع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې کم سړی حج کو اور الله د رضا لپاره یو کو نو الله تبارک وتعالى سبا د قیامت پر ورځ باندې د لس داسې کسانو چا باندې چې جهنم واجب سفارش په الله تبارک وتعالى داغو په حق کې د قبلې نو الله تبارک وتعالى دی مونږ لا زیات ترزه داسې نیک اعمال کولو توفیق راکړي په کوم باندې چې زموږ اخرت خسته شي او الله رانا راضي شي. امين واخر دعوانا and alhamdulillahi rabbil alameen. Thanks for watching. For more Islamic lectures, kindly subscribe to Ruke Buli on YouTube.